أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 12 آیات نمبر 97 98 99 100 سلور آیاتونه چې دی نو هغه ویلی کېږي. دینه مخکې آیات کې چې دی نو هغه تیر شو چې الله جل جلاله یې تاسو اعمال صالحه چې دی نو هغه کوئ او په هغې اعمال صالحه کې چې دی نو هغه یو خبره دا وکړله چې تاسو کم عهدونه او لوزونه کړي دغه عهد او لوز چې نو هغه پوره کوئ د الله آیاتونه الله عهدونه او لوزونه چې دی نو هغه مه ماتوئ. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې اعمال صالحه ګورې صرف یوازې دغه نه دی چې سړی خپل عهد او لوز چې نو هغه سرته ورسوي، نه اعمال صالحه ډېر شي چې دی نو هغه قسمونه دي. نو ځکه الله وایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، چا چې عمل کړلو نیک هغه سړی وي او که ښځه وي وهو مؤمن او هغه مؤمن وي فلنحيينه حیاة طیبه، نو موږ به خامخا د هغه له ژوند ورکړو ښکلی ژوند چې دی نو پاکیزه ژوند. اوس دې ځای کې چې دی نو هغه الله جل جلاله چې دی نو هغه وایي چې د دې سړي چې دی نو عمل صالح وکړو که سړی وي او که ښځه وي وهو مؤمن خو هغه مؤمن وي، نو معلومه دا شوله چې په آخرت کې په اعمال صالحه باندې د ثواب د میلاوېدلو دپاره 3 شرطونه دي. شرط نمبر 1 چې دغه کس ایمان به وي، که ایمان نه وي او که د ډېر ښکلي عملونه کوي خو دته به د دغې عملونو په آخرت کې هېڅ پیدا چې دی نو هغه نه میلاوېږي. شرط نمبر 2 چې د دغه سړي دا عمل دا چې دی نو هغه په اخلاص سره وي، صرف او صرف د الله جل جلاله د رضا د پاره کړی، د الله د رضا نه ما سوا چې دی نو هغه بل هېڅ مقصد نه. شرط نمبر 3 دغه عمل به عمل صالح وي. اوس عمل صالح څه ته ویلی کېږي؟ نو د الله هر حکم د حضور په طریقه بالفاظ دیگر. شرط نمبر 3 چې دغه عمل به د حضور د سنت په اتباع کې شوی وي. اوس که ډېر ښه عمل دی خو د حضور سنت طریقه پکې نشته نو دا عمل هم د الله په نسبت باندې قابل قبول نه دی. نو دې وجې نه الله وایي نو چا چې داسې وکړلو فلنحيينه حیاة طیبه، نو موږ به خامخا ضرور به ضرور هغه نه چې دی نو هغه ژوند ورکړو ښکلی پاکیزه ژوند. اوس پاکیزه ژوند نه چې دی نو هغه څه مراد دی؟ نو دې کې حضرات ډېر شی قولونه کړي او هغه ټول چې دی نو هغه په خپل ځای صحیح دي. بعضې وایي چې دی نو هغه لنحيينه حیاة طیبه موږ به د هغه له ښکلی رزق ورکو، بعضې چې دی نو هغې معنی کړله موږ به د هغه له حلال رزق ورکو، بعضې چې دی نو هغې معنی کړله موږ به د هغه ته چې دی نو هغه طاعت نصیب کو، بعضې چې دی نو هغې معنی کړله چې موږ به دته په طاعتو کې چې دی نو هغه خوشحالي چې دی نو هغه نصیب کو، سکون به ول ورکو، او بعضې چې دی نو هغې معنی کړله چې د ده دپاره به چې دی نو هغه د قبر ژوند ښکلی شي، بعضې معنی چې دی نو هغې کړې ده چې د دې سړي دپاره به مونږ چې دی نو هغه آخرت کې دله جنت ورکو. ځکه د دې بدل چې دی نو حیات طیبه د هغې ښکلی عمل نو اعمال صالحه به کوي، نو چې اعمال صالحه کوي نو د هغې بدل صرف او صرف جنت کېدی شي بل څه نه شي. دا ټول چې دی نو هغه د مراد اخیستی شي. ځکه حیاة طیبه حیاتن د عربی ګرامر متعلق ویلی کېږي دا نکیره ده، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پې چې راشي نو دې تنوین چې بې راځي نو دې ته نکیره وایي. نو دلته حیاة طیبه دا نکیره ده. د هر ژوند دنیاوي ژوند به هم چې دی نو هغه د راحت او د سکون وي، د قبر ژوند چې دی نو هغه به هم د راحت او د سکون وي، د آخرت ژوند چې دی نو هغه به هم د راحت او د سکون وي.
نو معلومه دا شوه اعمال صالحه کې چې نو هغه دا دي. اوس که اعمال صالحه ول د دې نه اوس دا مقصد خو نه دی چې اعمال صالحه څوک کوي نیک عملونه کوي دی به بیماریږي نه. ولې نه بیماریږي به هم، فقر به پې هم راځي، تکلیف او ستړي چې دی نو هغه به ورته هم راځي. خو د دې ټولو سره د ده ژوند چې دی نو هغه به ښکلی پر لطف ژوند به وي. څنګه به وي؟ نو چې کله د باندې بیماري او تکلیف راشي نو دی به پر امید وي، ځکه دی به عمل صالح کوي، نیک به نو چې نیک نو دی به د الله د ذات نه چې نو هغه د اجر په تمه وي چې الله رب العزت چې نو هغه به ماله په دې باندې اجر راکوي، ثواب چې نو هغه به راکوي. نو دی به پریشانه کېږي نه. او که چېرته فراخت او موثري مالداري چې دی نو هغه پې راشي نو دی به د خدای شکر ادا کوي چې په دې کې زما خپل هېڅ کمال هم نشته، دا مال چې دی نو الله راکړی دی. نو ځکه الله وایي لنحینه حیاتا طیبه، دی به چې نو هغه پر سکون ژوند چې دی نو هغه به تېروي. او نن وکتلی شي نو هم اصل مقصود هم دغه دی که دنیا اسباب ډېر زیات شي خو چې په ژوند کې سکون نه وي نو د هغې څه پیدا شوله. او هر چې کافر دی نو د هغه که هر څومره چې نو هغه عمل کوي، فاسق او فاجر دی نو د هغه په ژوند کې چې نو هغه څه نه وي، سکون چې دی نو هغه که کافر فاسق فاجر غریب وي جو بیا خو لازمي خبر د هغه خو وي بېچینه، دا چې نو هغه تکلیف د هغه په تکلیف او مشقت کېدلو کې چې نو هغه خو بیا هېڅ شک نشته. او که مالداری نو دی بیا په دې خپله شته مالدارۍ باندې چې نو هغه صبر نه کوي، د ده هرس وي چې د دې نه نور سوا شوی، دې نه نور سوا شوی، دې نه نور سوا شوی، بیا داسې صورت دی نو هغه دا وي چې زه د ټولې دنیا چې دی نو هغه مالدار ترین سړی زه شوی. نو چې ټولې دنیا مالدار ترین سړی چې دی نو هغه شي بیا وایي چېرته اوس مړ نه شولی، نو د ټول ژوند چې دی نو هغه په بېچینۍ کې چې نو هغه تېر شي. نو ځکه الله وایي چې چا اعمال صالحه وکړل فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم، او موږ به چې دی نو هغوی له جزا خامخا چې دی نو موږ به د هغوی له بدل جزا چې دی نو هغه اجر به د هغوی ورکړو باحسن ما کانو یعملون، د هغې عملونه چې هغه کول د هغې نه ډېر زیات ښایسته او ښکلی او هغه جنت دی. نو ځکه موږ وایو چې یو معنی د دې څه کړې ده حیاتا طیبه چې د هغې معنی چې نو هغه په جنت سره کړي. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اوس دلته الله رب العزت نو هغه یو ادب ښیي، وایي کله چې تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ نو په دغه صورت کې تاسو نو اعوذ بالله چې نو هغه وایي. اوس د قرآن پاک تلاوت ته اعوذ بالله ویل نو دې هر وخت کې د شیطان نه چې نو هغه فنا غوښتلی شي، نو صرف چې نو هغه په هر عمل صالح کې شیطان انسان ته چې نو هغه وسوسه اچوي. نو دلته د قرآن سره چې نو هغه ولې خاص کړو؟ نو هغې حضرات جواب کړی دی، وایي ځکه چې د قرآن خپل خاصیت دا دی، قرآن بانګ ذکر اقامت د چې کله کېږي نو شیطان چې نو هغه تختی، هغه ځای کې شیطان چې نو هغه نشي ایسارېدلی. نو چې کله قرآن پاک دا دومره لوی عبادت دی چې د هغې په وجه په خپل هم شیطان چې نو هغه تختی، د هغې د تلاوت په وخت کې شیطان نشي ټینګېدی، خو دی بیا هم د وسوسې د اچولو چې نو هغه کوشش کوي، یا د چې نو هغه ته دا وسوسه وشي چې بس زر زر تلاوت وکړه دا خبره ختم کړم، یا زر چې نو هغه دغه ویلی شي، یا په دغې دوران کې چې نو هغه درس په دوران کې چې نو هغه دله خوب ورځي، نو دا شیطانی وسوسې. نو وایي ته په شروع کې اعوذ بالله چې دی نو هغه ووایه چې د شیطان د دغې وسوسې نه چې دی نو هغه محفوظ شي. نو اوس د اعوذ بالله حکم سره نو د اعوذ بالله حکم سره نو هغه دا دی چې دا سنت ده، قرآن پاک تلاوت ته اعوذ بالله چې دی نو هغه ویل دا سنت ده چې کله سړی تلاوت شروع کوي نو اول کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا بسم الله الرحمن الرحیم وایي. مانځه کې نو مانځه کې په اولني رکعت کې چې نو هغه اعوذ بالله ویل چې نو هغه سنت ده، او په دویم رکعت کې بیا صرف بسم الله، دویم دریم څلورم په دې کې چې نو هغه صرف بسم الله ده، اعوذ بالله چې نو هغه پکې بیا نشته. دې نه ما سوا نور حالتونو کې پای کې ویلی شي، لکه مثال په طور کې د غصې د ختمولو بهترین علاج حدیث مبارکه کې راځي، ترمذی جلد ثانی چې نو هغه روایت مفهوم دی، دوه تنه کسان ول د هغوی په آپس کې چې نو هغه یو بل سره چې نو هغه جنګ ولو شر ولو، نو چې کله د هغوی شر ولو غویمۍ وه نو نبي علیه صلات وسلام یو توګدل د هغه نو هغه مرۍ رګونه را پړسېدلو، مخې سور شو، قار ولا سم ورغلو. نبی علیه صلات وسلام یې زه داسې یو کلمه پیژنم که چېرته د هغه وویله د ده دا غصه به اوس ختم شي. صحابي د الله رسول هغه څه کلمه ده؟ هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
هغه ځر لاړو هغه صحابي ته په خوا کې وی د الله پیغمبر وایي چې کدا کلمې وی د غصه به ختم شي دا اعوذ بالله ویله غصه چې نو هغه ختم شو نو په دغه وخت کې هم اعوذ بالله ویل شي دغه شانت چې نو هغه بد خطرناک خوف چې نو هغه په خوب کې وایي نو خطرناک خوب چې کله وایي نو په هغه صورت کې هم اعوذ بالله وایي ګس طرف ته نړۍ لاړې چې نو هغه تو کې او کروټ چې نو هغه ډډه بدله کی نو دغه وخت کې هم اعوذ بالله ویل شي نو دې وجه نه الله وایي اذا قرأت القرآن اذا اردت قراءة القرآن چې کله د قرآن پاک د تلاوت اراده وکړي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پناه غواړي د الله سره د شیطان رټلی شوی نه انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون ځکه دغه شیطان زور طاقت وس نه رسي پای کسانو باندې چې ایمان راوړي وعلى ربهم يتوکلون او داغوی په خپل رب باندې چې نه هغه توکل کوي لکه څنګه چې مخکې د دینا په سورت هجر کې جنو هغه تیر شو سورت هجر آیت نمبر 39 او 38 کې جنو هغه ولو چې شیطان جنو الله رب العزت توي ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين اے الله چې ته د بنی آدم په وجه باندې زه ګمراه کړم نو زه به اوس نو هغه دوی ته د دوی عملونه بد عملونه ګناهونه به ورته ښایسته کم او دوی به زه په دنیا کې چې نو هغه په خپل داو کې واخلم ګمراه چې نو هغه به یې کم نو الله جل جلاله ورته وی آیات نمبر نو هغه 42 کې ان عبادی یقینا زما هغه بندگان چې زمانه یریږي زما تابعداري کوي لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین ستا په هغه خلکو باندې اس چینو هغه زور او طاقت نه چلیږي چې کم زما بندگان دي زما چینو هغه بندگی کوي ها الا من اتبعك من الغاوین مگر هغه کسان چې ستا تابعداري وکړه ستا پیروي چینو هغه وکړه او هغه وی د گمراهانو نه نو په دغه کسانو باندې بچنو هغه ستا داو چلیږي د دغه نه باسوا جنو هغه ستا داو نه چلیږي نو معلومه ده شو چې د انسان دوه قسمه جنو هغه شیطانان دشمنان دي یو د انسان د خپل نوع نه انسانان لکه کافران منافقان نو زدی سره الله جل جلاله د جهاد حکم کړی دی بیا کده دی په دغه چینو حالت کې کامیاب شوی جو هم کامیاب او ناکام مغلوب شوی جو بیا کامیابی کافر سره برسره پیکاره جهاد وسره کې نو که کافر د باندې غالب شو تی قتل کړي شهید شولې د الله سره چینو اغلوی درجه شو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او کچر د تو په غالب شولې د جنو هغه غازی شولې مالی غنیمت به ته میلاو شي او غازی شولې دویم دشمن چې نو هغه د انسان هغه شیطان دی او شیطان چې نو هغه پټوي د ښکاری نه نو چې کله د نخکاری نو د دنه د پناه ذریعہ الله رب العزت وی چې نفستعذ بالله من الشیطان الرجیم د شیطان نه نو هغه تاسو د الله سره نو هغه پناه غواړي د چې کم دا کوي نو د دنه به تاسو بچ کېږئ د الله رب العزت نو هغه په پناه سره نو چې کم کسانو د الله پناه وغوښتله الله رب العزت به نو هغه د شیطان نه بچ کی هغه کم کسانو په خپل اختیار سره د شیطان چې نو هغه تابعداري شروع کړه داغه په لمس باندې چې نو هغه چلیدل لکه څنګه چې دغه نامخ کې تیر شیول شیطان په خپل ورته ویل کنه فلا تلوموني ولوموا انفسکم غالبا سورۃ ابراهیم کې چې نو هغه تیر شیول ماغه ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کوي ما خو تاسو ته صرف اشاره وکړه او تاسو زما په خبره باندې را روان شوي نو الله رب العزت دا قوت او طاقت شیطان نه دی ورکړي چې د یو انسان جبري تور باندې نو هغه په ګناه مجبور کی البته د قوت او طاقت ول ورکړي چې دی ورته وسوسه کوي نو چې وسوسه کی باید کیږي نو داغه علاج الله پاک بر او خودنو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم وعلى ربهم يتوکلون او په آی کسانو د شیطان چې نو هغه زور نه چلیږي چې دا غوي په خپل رب باندې چې نو هغه توکل کوي الله وی انما سلطانه على الذين د شیطان زور او طاقت چلیږي پای کسانو باندې یتولونه چې داغه د شیطان سره دوستی کوي شیطان خپل دوست دی نو هغه شماري شیطان چې نو هغه پیروکاری کوي داغه تابعداري کوي والذین هم به مشرکون او کسان چې داغه د الله سره چې نو هغه شریک جوړي د شیطان په اغوا کې راشي او د الله سره چې نو هغه شریک جوړ کړي څنګه چې نو هغه د انسانانو کې بادشاہ نه دی دغه په شیطان چې نو هغه کم غټ شیطان وي نو داغه تخت چې نو هغه په سبان دی
د اوبو د پاسه دریاب کې. نو دی چې کله سحر شي نو د شیطانانو له ډیوټیانې ولګي، یو طرف ته ولګي، بل 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 دقه شان دی. داسې چې ماښام شي نو بیا د هغوی نورو کسانو چې نو هغه ډیوټیانې ولګي هغه ولګي. روایت کې راځي نو کله چې نو هغه داسې چل وشي یو ورکوټ کچ قد والا دی چې نو هغه شیطان رالو، چا یو خبر وکړه، چا بل وی ما داسې چل وکړو، بل وی ما دا ګمراهي پیله کړه، بل وی ما دا یو چې نو هغه وی چیت قد والا چې نو هغه رالو. نو دی د غټ شیطان ته مشر تو چې کم په تخت ناست دی وی ما چې نو هلته سړي ته وسوسې کولې ان تر دی چې دغه د الله سره شریک جوړ کو، کفر چې نو هغه اختیار کو. نو دا شیطان د خوشحالۍ نه چې نو هغه د خپل تخت نه پسې راپاسي او ځان سره چې نو هغه چې نو هغه په دغو سره وکړي، سینو سره میلاو کړي، ګډه سره وکړي او در حقیقت هم تو زما زوی، یعنی په شیطان توب کې تو ماته کامل چې نو هغه راغلی. نو ځکه الله وی والذین هم به مشرکون، او هغه کسان چې هغه د الله سره شریک چې نو هغه مقرروي. نو په دغه خلکو د شیطان چې نو هغه وس چلیږي، کم چې د الله نیک بندگان او صالحانی په هغوی باندې شیطان چې نو هغه وسو هغه نه چلیږي. الله دې موږ د شیطان نه چې نو محفوظ او مانون کړي. من عمل صالحا چا چې عمل کړلو نیک، من ذکرن سړی وي او انثى او که ښځی، وهو مؤمن او هغه مؤمن وي، فلنحیینه نو موږ به نو خامخا ژوند ورکړو هغه ته، حیاتا طیبة ژوند ښکلی پاکیزه، ولنجزینهم او خامخا به ورکړو موږ دته اجرهم د مزدوري اجر بدل، باحسن چې نو هغه ښکلی ما کانو یعملون هغه چې دوی به عمل کولو. فاذا قرأت القرآن بیا کله چې تلولې قرآن پاک فاستعذ بالله نو پناه غواړه د الله نه، من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه، انه بېشکه هغه لیس له سلطان چې نشته د هغه دپاره څه زور څه طاقت، علی الذین پای کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړو، وعلى ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون توکل کوي. انما سلطانه بېشکه چې نو هغه زور غلبه د شیطان، علی الذین پای کسانو باندې د یتولونه چې هغه دوستي کوي د سره، والذین کسان هم به مشرکون چې د الله سره شریک مقرروي.